د قومي وطن پارټۍ مرکزی دفتر پیښور وطنکور کې د سکندر شیرپو په مشرۍ کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د پښتنو په امنیت خبرې اترې وشوې. شاعرانو او ادیبانو د پښتنو په مسلو رڼا واچوله. په دې موقع د غونډې مشر سکندر شیرپو وویل چې پښتنو او په تیره ټول پاکستان او افغانستان تیرو 3 لسیزو کې د انقلابي دورونو نه تیر شوي دي او د پاکستان کم زیات 15,000 ولس د امنیت لپاره قربانۍ ورکړي دي. په دې موقع دا څو تجویزونه هم مخې ته راغلل. تجویز داو چې د پښتنو لپاره د امنیت مهم ضرورت دی. دویم تجویز داو چې د پښتنو د اواز پورته کولو لپاره په پښتو ژبه کې ویب پاڼه یوه رساله شروع کول پکار دي. دریم تجویز داو چې لیکوالو ته خپل لیک پرېښودل نه دي پکار. لیکوالې اتیا هدایت الله او نیلم ګیګیاني ویل چې زنانو ته هیڅ حوصله افزایی او همت افزایی نه ورکول کیږي. همدغه وجه ده چې د پاکستان نیمه آبادی دا ترقې په لار نشي تللی. پښتانه د ترقې په لار کې وروسته پاتې شوي دي. نیلم ګیګیاني او د غونډې نورو مشرانو خیبر نیوز ته صدارنګ ووی. څنګه چې تاسو ته پته چې زموږ د ملک د نیمې نه زیاته آبادي چې دا هغه زموږ د زنانو ده، نو د دوی په هر محاذ باندې حوصله افزایی پکار ده او همت افزایی پکار ده. او مونږ سیاسي جماعتونو له دا پکار دي چې مونږ د زنانو په سیاسي یو تربیت وکړو. ځکه چې کله مونږ وګورو په پارلیمنت کې زموږ داسې زنانه ناستې وي چې هغې په ډېرو خبرو باندې هم نه پوهېږي. پکار ده چې دلته یو تربیت لاندې هغې هلته لاړې شي او هلته چې زموږ کم ملکي یا زموږ چې کم علاقایي مسایل دي د هغې لپاره هغې اواز اوچت کړي. مونږ د پښتنو ادیبان، شاعران، لیکوال، انټلیجنسیا دا ټول هم راجمع کړو په دې سوچ سره چې دا کم مسلې پښتنو ته را مخامخ دي او کومې ستونزې او کومې کشالونه پښتون کام تېرېږي چې په هغې باندې مونږ خبره وکړو او د هغې لپاره یو لاره راوباسو چې څنګه دا پښتون کام دې مشکل حالاتونه وباسو. او بنیادي خبره دا ده چې دې طرف ته مطلب غواړي چې د کم د ورکوټي قومونو حقوق دي چې د هغې ګارنټي وشي او هغه به هله کېږي چې د آئین کې داسې تبدیلۍ راوستلی شي چې هغه د ورکوټي قومونو حقونه چې دی هغه محفوظ کړي. د امن د پاره هم او د امن نه د دې ایجنډا دا وه چې پښتنو ته دا کم مسایل راپېښ دي، خوا که د امن باره کې وي، که د ژبې په هکله که د فولکلور په هکله او که د کلتور په هکله، دا ټولې مسلې به په دې نننۍ غونډه کې چیړو. دا وچېړلې شوې، ډېرې ښه خبرې وشولې پکې. چا په د پښتو په بقا خبرې وکړي، چا د پښتو په آینده خبرې وکړي، چا د پښتو په راتلونکو مسلو خبرې وکړي، د پښتنو په کامیت خبرې وکړي، په سیاست. په دې موقع ډاکټر ګلشن وینا وه چې زنانه دپاره کور نشته. موږ پښتانه دا وایو چې جینۍ د پردي کور ده. د زنانو دپاره د تعلیم او تربیت ضرورت دی. د نه علاوه په ذهني توګه باندې موږ ته پکار دي چې د زنانو وجود تسلیم کو او هغې ته داسې تعلیم او تربیت ورکو چې په هیڅ یو ډګر باندې زنانه وروسته پاتې نشي. د پېښور نه واجد هوتي، خیبر نیوز.